و زما استا په خاده کې چې کوم رواج کیږي هغه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طریقې نه خلاف کیږي، زما استا د رور، زما استا د بچی، زما استا د ورارو او زما استا د کلیوال چې خادي کیږي نه په کومه طریقې؟ بالکل نه، د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه نه. میاش مخکې وای ټیپ راوړی او ډیګونه به راوړي او دا چې دی په کور کې به برېږي او دا به غږېږي او دا دوپړی او باجې به خېږي. ستانه خو ګوره ګاونډي خوب ونه کو، ته خو چې دی نو په خوشحاله کې ته خو د شپې د 12 پورې د یوې پورې چې دی نو ډول دې وغږاو، خو غریب ستا ګاونډي چې کوم دی خو ستانه خوب ونه کو، هغه خو ته آرام ته پرېنښود، سار بانګې لاویلی نه دی چې تا بیا چې دی نو لوډ لګولی دی او سپیکر دې کولاو کړی دی او درز دې وله ورکړی دی، نو دا خو تا بیا چې دی نو غریب خوب ته پرېنښود، خپل کار ته دې پرېنښود. ما داسې خلک ولیدل په دې ورځ 2-3 کې چې اذان به کېدو، د اذان په دوران کې هغوی چې د ډولکي وال هغوی چې دی نو په هغې حالات کې ډیګونه راوړي او اذان به کېدو چې دی نو هغوی به هغه ډول غږاو. بالکل ناروا. دا سړی به مو وایي چې زه مسلمان یم، سبا به چې دی الله له ورځم، سبا به چې دی نو نبي علیه الصلاۃ والسلام زما سفارش کی ګرانه ده چې دلی وکړي. تا د اذان په وخت کې ټیپ نه دی بند کړی، تا درس کېدو د درس په ټیم کې تا ټیپ نه دی بند کړی، نو ستا به څنګه سفارش وکړي؟ ډېره ګرانه ده چې رایلی وکړي. ګرانه نه ده؟ ډېره ګرانه ده. نو چې دا خو د واده نه مخکې لا میاشت پاتې ده چې تا دا راوړي، د واده په شپه باندې بیا به پکې دا اجړاګان راولي، دا ډمې به پکې راولي، دا ډولکو والا به پکې راولي او دا چې دی نو دا به غږوي. دا زما او ستا د معاشرې اصول دي، دا زما او ستا د پښتون اصول دي. دا پښتون ډول ډبلو ته پاتې شو؟ نه، پښتون دې ته وي، پښتون به هغه ته وي چې په درستخان به 10 کسه کېناسته، چا به ماړه چا به پاڅېده نو 20 به پې نور کېناستو، نو چې د هغې درستخان نه به 20 ماړه شي نو 50 به پې نور کېناستو. نو اوس پښتون ډول ډبلو ته پاتې شو، پښتون ګانو سندرو ته پاتې شو، پښتون دې ته راورسېد، مسلمان دې ته وي؟ نه. نو په ډمو باندې پیسې چانګه، د واده په شپه باندې په ډمو په اجړاګانو پیسې وچانګه. ها که د امام او یاد مولا ولا نکاح وتړله نو بیا چې دن یو څښا لوټ د 100 روپو یا د 500 روپو چې دکاندار هم په مینه نه اخلي نو هغه به هغه ورکوي. نشته را سره مولي صاحب زیاتې دی وکړو چې 500 دی واغستې، نو تا چې په ډمو چانګلې نو هغه زیاتې نه و، په زرګاو او په لکاو دې لګولې هغه زیاتې نه و، خو چې امام له دې اوس 100 روپۍ ورکړې هغه 100 او 500 چې دکاندارې په خوخه نالي نو بیا به څه کوي؟ بینک ته به وړې، نو په هغې باندې ستا شون کته پروت دی او چې په ډمو چانګې نو په هغې باندې ته پهر کوې او دی وی زه مسلمان یم او زه چې دی نو سبا به زه الله ته مخامخ کېږم او زه په زړه پاک یم، خو دا خو دا واړه دي او دا کوي او دا خو مړه بس دا واړه موږ نشو منې کولی. ته مشر داسې چې ته وړوکی نشې منې کولی، ته دې کور کې مشر کړی چای. الرجال قوامون علی النساء، وی دا ښځې په موږ زورورې دي، نو موږ چې دی نو اوس ښځو ته څه ووایو؟ او مړه دا خو زمونږ هغه بله خور راغلی ده نو هغه پکې دا غږي نو اوس کو هغې ته څه نو بیا خفه ځي د دې ځای نه. نو ته مشر داسې ته نارینه پسې چې تا خپله خور نشي غلې کولی، ښځه نشي غلې کولی او چې دی ورېره او لور نشي غلې کولی، نو ته نارینه پسې او ته مشر پسې. دا خو داسې کار نه دی. او کو تا ته نه چېرته دا طلب وکړو چې دلته یتیم دی، غریب دی، بېوسه دی، مدرسه جوړېږي، جومات جوړېږي، جومات کې پکې نشته چې د جمعې ورځ د چانده واچوه او چې دی نو د جومات بیل راغلی بیا ورسره 10 روپۍ نه وي. اجلاګان په ورځ خو د سره 40 روپۍ ختمې نه شوې، په هغه ورځ دا کله ختمېږي. او چې دغه ښځه مونږ کور ته راولي او دا واده شي نو اصل جنګ او جګړه د دغه نه جوړه شي. ته په اسلامي طریقه باندې راوله، ته د شریعت په طریقه باندې راوله، دا د بیا پر کور کې ټسل او ټکراو راشي، خو تا د ډم په طریقه راوستې راو د ډم په طریقه به نه وځي.